دیاړي وکړو نو ډاکټران د دې پیسې غواړي چې یاره دا بخي شي خو ما سره څه درک نه لري. لالا ته پته لګي چې یاره ژوند کې څومره کړاخ دی او د پلار حالت به تاسو خپله کتی شي جي دی د پلار حالت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی. ګرانو کتونکو سپین کاڼي ته راغلی یم، ملیاڼو کلي ته راغلی یم. قدرمندو کاشف علي کمران کا یاره والله زړه مې خفه شي یار چې خپرونه سټارټوم او داسې بچو ته وګورم نو جړا راته راځي یاره. قدرمندو دغه معذوره بچي او دغه پلار بېوسه او بیا د یو کري کور کې ژوند تېروي. نن کاشف علي چې راغلی دی دلته او د دې بچو اواز اوچتی نو زړه مې دړ کوي او بیا انسانیت دی یاره د یو انسان سره ښه کول او یو انسان سره ودرېدل د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي، ټول انسانیت سره ودرېدل دي. نو کاشف چې نن دلته موجود دی اواز اوچتی نو الله لاک لاک شکر دی. دغه ټکه پوکه کیمرا او دغه ټکه پوکه مایک د دې خلکو په کار راځي. نن دغه ګلالی بچې دغه وړې بچې او د پلار حالت به تاسو خپله کتی شي جي دی د پلار حالت دی. شلېدلې کپړې در په در خورې په سر دغه د بېوسه کور دغه د خټو کور د دې پلار بچو نه امید یې تمه خو بیا چې بچیم پخپو معذوره شي بیا هغه مور او پلار ته پته لګي بیا دغه لالا ته پته لګي چې یاره ژوند کې څومره کړاخ دی. انسان الله پیدا کړی دی خو امتحان هم پې ډېر پیدا کړی دی یاره، امتحان هم ډېر پیدا کړی دی. قدرمندو دغه امتحان تاسو کتی شئ دا یو بچې چې پخپو معذوره ده او دا بله بچې چې پخپو معذوره ده. لالا څنګه یې ښې؟ خیر دی وروره کاشف. طبیعت ښه دی؟ شکر الحمدلله. زه هله راغلم ستاسو اواز اوچتولو دپاره. ستاسو ډېره مننه. ستاسو دی الله خوشحاله کړي چې زما غریبۍ کور ته رالی او زما تپوس هم او بیا زما د دې بچو دغه م دا زموږ خپل بچي دي ښه د دې تپوس پوښتنه به کوو. دا راته ووایه لالا څه کاروبار کوې؟ دیاړي کوم جي. دیاړي کې څو بچي دي؟ 15 بچي دي. او ټول دغسې دي که نه دغه 2 بچي؟ 2 بچي پکې داسې دي نور 3 سم دي. لالا دا بچي د سختۍ بچي که نه او بیا معذوره د ژوند کې څه خوشحالي شته؟ بچي دغه خوشحالي به ته زه څه ووایم دیاړي وکړو نو ډاکټران د دې پیسې غواړي چې یاره دا بخي شي خو ما سره څه درک نه لري. بس درک نشته نه. دې ماشومانو دپاره ویلچیر یا دلته ناظم د ډېر خلک دي که نه چې وټونو له راخوشي ناظم MNA MPA کونسلر ډېر خلک دي که نه هغوی راشه ګیټ راته وډبوي چې ما له وټ راکړه ما کامیاب کا. نن د چاچا نه تپوس کوم چاچا چا له ویلچیر درکړی دی چا یې تپوس پوښتنه کړې دی که نه وی نه څوک نه دي راغلي دي چې تپوس یې کړی خو بس بیا تللي دي. څه تپوس یې کړی دی؟ د دې تپوس وکړي یاره دا وګوري او دغه وکړي بس وایي موږ به دا وکړو موږ به هغه وکړو بس بیا هم په سترګو کال نه زیاتو شو 2 کالونه زیاتو شو. قدرمندو هغه خلکو ته زه هم وایم چې کوم نن سبا په سوشل میډیا راځي که نه او بار زموږ د مخې ته کېږي چې یاره موږ اواز اوچتو. اواز د پوډریانو یوازې د پوډریانو اواز اوچتول نه دی د غریب یتیم بېوسه بېکورو خلکو اواز هم اوچت کا. دا سوشل میډیا دومره اسانه چې هر سړی د موبایل ځان ته ونیسو کیمرې مخې ته راشه یاره د دې خلکو تپوس دا له زه چیلنج در کوم ته ځان ته یو بهادر وې که نه چې زه به هر کور ته ځم او زه به پیسې ورکوم او زه به هر کور سره ودرېږم. راشه یاره دغه معذوره بچي مې درته شو که یوازې پوډریانو باندې ګورې ته الله نه بخي او که نه الله دې رحم وکړي. چاچا خان دا راته ووایه ژوند کې خوشحالي نشته جي بس کړاخ دی بېکوري ده په زړه څه ارمان دی؟ بس جي په زړه مې دا ارمان دی چې دا ماشومان خدای ښې کړي او وګرځي او چېرته خپل ځان له سر سوری پیدا. دا ماشومان خو به د هسپتال کې ښې دي؟ ښودلي مې دي جي. څه وایي څومره خرچه راځي؟ یاره جي بس یوې دي او مسلسل علاج کوي د 2 کالو پورې زما ورته وس نشته. الله به خیر کړي. زمونږ تکړه مشران شته راغلي هم دي راسره دا ماشومان خو لږ په ځمکه ودروه.
قدرمنو د ماشومانو ته وګوره ډېر خلک داسې که نه ویره دا یو ډرامه ده هغې د سوشل میډیا ته یو ډرامه غوندې وایي دا وګوره دا د دې بچو دا د دې بچو حل دی دا زما د دې وړو بچو حل دی دا په خپو باندې معذوره دي او زه الله نه لاک لاک شکر وباسم چې زما داسې پښتانه هم شته چې هغه ما له پراپرټۍ شکل کې هم راځي بار بار به تاسو د هغې خپرونې هم کتلي ملک پراپرټي اونر ملک صاحب را سره هم راغلی دی یو جهان مننه ملک صاحب د بل درد خپل درد وګڼلو نن دې کور کې موجود یې اساسات خو به ډېر کېږي د خپل بچي درد دی دا اوس دا خپل بچی دی ملک صاحب او بیا دغه د سختۍ بچي دي د غریبۍ بچي دي ملک صاحب څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم کاشف بھائی ستاسو د راته یو جهان مننه دا خو چې بالکل زموږ پیژنګلو دي زه پیژنم بالکل حقیقت دی دا ماشومان بالکل دا داسې وګورئ چې دا خپې تر دې وګورئ خلک وایي چې یاره جامې ورته چولي دي دا به هم د دې خپلې نه وي بالکل دا نیغ نه شي ودرېدی دا بالکل حقیقت دی او زموږ خو د وسه چې څه کېږي انشاءالله العزیز په دې لاس کې هم دي خو لکه په کیمرې په شکل یې نه راولو زما د وسه چې څه کېږي الحمدلله زه به ورسره کوم او دویمه خبره دا ده چې په کیمره باندې بالکل کتونکو ما خپله کاشف علي ته ووایي چې راشه او د اواز اوچت کا بالکل دی راغلی دی زموږ په تعاون سره راغلی دی او ډایرکټ پې ما د نظیر بهي نمبر پې راولی دا د ماشومانو پلار دی په پردي کور کې ناست دی دیاړمار دی په دې باندې دی خپله روټۍ نشي برداشت کولی په دې دیاړۍ باندې نو پاتې شه د بچو علاج نو دی چې زه کله مینم نو د ده په ژوند کې تیاره د جي خوشحالي پکې نشته دی نو کتونکو ستاسو د وسه چې څه امداد هم کېږي بالکل 100% شور د نظیر نمبر دی پکې دا د ماشومانو پلار دی ستاسو د وسه چې سم کېږي نو د بل چا نمبر پکې نشته د ده نمبر دی او خپل دغه ورسره وکړې زما د اوسه چې څه کېږي الحمدلله اوس یې هم ورسره کوم بیا به هم ورسره کوم بیا به هم ورسره کوم خو یوازې په ما باندې نه کېږي او ټولې دنیا له دا میسج دی چې ټول ورسره ودرېږي او دا بالکل یو حقیقت دی او بس دې خلکو سره چې ونه کړي نو نور به چا سره کړي الله دې لایق دي کامیاب ساته ملک صاحب یو جهان مننه ملک صاحب خپل وس مطابق چې څه مو هغې وکړه خو زه دلته یو خبره کوم حاجي زه دلته یو خبره کوم چې ملک صاحب یو خبر وکړه چې یاره ازاد زما د علاقې دي زما مقصد انسانیت دی او زه په هره خپرونه الله لاک لاک شکر دی په هره خپرونه د غریب یتیم بېوسه نمبر چلوم وایا نمبر وایا 0346 91 38 820 یو ځل بیا وایا 0346 91 38 820 ډېره مننه د دې ماشومانو ویلچیر به دې هم کېږي زما ډېر روریان شته تکړه پښتانه شته زما خویندې میندې زما اوورسیز ډېر خلک شته انشاءالله هیلپ به در سره هم کېږي تعاون به در سره هم کېږي صرف یو هغه خلک څه غواړي د دعا محتاج دی بالکل ولې به نه کوو دعا به دعا به کوو ستا دعا رنګ روړي صحیح ده صحیح صحیح ده که نه ډېر خویندې میندې داسې چې د اولاد ارمان کې الله پاک د هغې ته اولاد ورکړي او ډېر خلک داسې دي چې هغې مشکلات دي الله پاک د هغه خلک مشکلات نه وباسي دغه دعاګانې کوه او ته به داسې نه پاتې کېږي ته به داسې نه پاتې کېږي قدرمندو په سوشل میډیا ما یو کس نیم پسې خبره هم وکړه الله دې ښاد خوشحاله کامیاب ساته وروره مونږ د نه لاړو دعاګانې کوه ښه ویلچیر ورسره به کېنه د بچو سره کېنه بچي یې لړه نه شي الله دې ښاد خوشحاله کامیاب ساته بابا دعاګانې راته کوي ښه بابا الله هم ښه ساته قدرمندو ما په دې سوشل میډیا یو خبره نیمه وکړه د غروریانو دپاره هغوی به پوه شوي خپله زما د اواز اوري چې ډېر خلک راوتي چې یاره زه غریب لزم او دا سوشل میډیا والا جیبونه وای دا ماته درد دی ښه ماته احساس دی زه کور کې دغسې وړې بچی لرم زه کور کې دغسې وړې بچی لرم ما سره احساس دی ما سره درد دی زه چې نن دلته راغم او د دې بچي اواز مې اوچت کو نو زه دې له نه یم راغلی ما نه به الله تپوس کوي زه به صفایي الله ته کوم ما نه به الله تپوس کوي ملک صاحب اخره کې څه میسج ورکړې څه پیغام ورکړې میسج خو جی دا دی چې حکومت وخت نه خو مونږ هېڅ مطالبه نه کوو نه ترې لرلو شو نه هم دا سوچ ترې د دې ماشومانو باره کې ځکه چې مونږ په نه باندې حساب کړو لکه او بلکې بس دا زمونږ هم دغه ورسي زړونو دپاره د چاله چې الله پاک وس ورکړی دی بس دا بچي خپل بچي وګڼئ ځکه چې بس په خپل بچو لاس کې دی او دې ته پې وګورئ نو دا خپل بچي وګڼئ ډېره مننه ملک صاحب خوشحاله اوسئ ښاد او کامیاب اوسئ قدرمندو اخر کې یو ریکویسټ درله کوم ټولو پښتنو ته وایم چې ډایرکټ چاته پیمنټ ما ستوي انفارمیشن کوي معلومات کوي انکوایري کوي په دغه نمبر رابطه ساتئ ډېر شته که نه چې هغوی د ویلفیرو په نوم پیسې راغونډوي ډېر شته که نه چې په پوډریانو پیسې راغونډوي نه 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 حقدار دا دي ښه داسې خلکو له راشئ داسې خلکو تپوس کوي